اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. نن د میږه د ځوانونو په حواله سره څه خبرې کول دته غواړو چې هغې مقاصد څه شی دي او هغه چار د څه شي د پوره کو دغه د مین چې کومه اجنډا وي هغه څه شی وي. نو میږه د ځوانونو چې کوم یو تحریک دی یا دغه چې کوم یو مومنټ دی صرف او صرف د خپل وطن د تحفظ د پوره دی، د خپل وطن د خلق د سیرات او د عزت د بچ کولو د پوره چې دغه نه څومره کوششونه کیږي نو هغې د پوره دغه خپل کوشش کوي. د تنظیم ته مختلف داسې شغه دي چې هغه په آئین کښې داسې لیکلي دي، مطلب د تنظیم چې هغې په وجه سره څوک تیر جوت یا په تنظیم شخصیت پرستی داسې شیان نشي رتللی. د تنظیم غټ کوشش دا وي چې خپل علاقه په خپل وطن چې ننه میږ د چا سره هم اختلاف نشي رو او که څوک د میږ سره اختلاف کوي لري میږ هغې سره بیا هم اختلاف نه سوتي. تنظیم د څه شي کریډټ ته پوره بیخي چار نه کوي. تنظیم ته کریډټ چونکې کریډټ ضرورت یوه سیاسي سړي ته وي چې هغه بله ورځ ووټینه ته درېږي، هغه بله ورځ هغې په بنیاد باندې الیکشن لړاو کوي. خو چونکې د چې کوم د تنظیم ملګري دي هغې تنظیم دی دغې نه د الیکشن سوچ ته دی نه د ووټینې سوچ ته، لهذا دغه ته د کریډټ هېڅ ضرورت نه وي، دی په کریډټ څه وکړي. صرف د خلک وله راغونډول تنظیم ته د یوه لشکر هم دا ضرورت نه، داسې لشکر ضرورت نشته دی چې هغه یو سوچ نه لري، هغه د وطن د جوړولو نظریه نه لري. تنظیم ته صرف داسې ملګري چې هغه د وطن د جوړولو یو سوچ لري، هغې ته یو پلیټفارم جوړ شي چې دغه د هغې پلیټفارم نه هغه چر کړي او دغه د هوم ورک وکړو. نور چې کوم داسې ملګري وي چې هغه د وطن د جوړولو سوچ لري هر غونډ کو، خو چې څوک داسې سوچ نه لري هغه ته دغه بیا مطلب هغې ته دعوت ورکړي، هغې ذهن ته دا کیسه وچوي چې میږ وطن چې کوم دی دا که میږ په دنیا کښې وکسي هم د تعلیم په لحاظ سره میږ په دنیا کښې پوته خلقي، د زور د قوت د طاقت په لحاظ سره هم میږ په ټول نه پوته خلقي، د معیشت په لحاظ سره هم میږ په ټول نه پوته خلقي. ته کسه امیر وزیرستان مکمل کنډر دی، امیر وزیرستان بیخي چې لوټ څه پسې پنډېږي هم نه د دغې کنډرات د وجې. نو هغه ویلې چې میږ خپل چې کوم خلک یې هغه هم ورته پنډېدلی نه شي د خپل غه د وجې ورته چې کوم بدامني دولت شي. نو دغه وزیرستان د پوره د دغه د پوره چې یو داسې کوشش شروع شي. ډېرې ملګري ډېر داسې تجویزونه وي چې هغه ډېر کښلي وي، خو ځینې جامې داسې وي چې هغه ډایرکټ په یوه ور نه کېږي، هغه لږ کې وخت سره دریمي بیا پانه بعد حل شي. نو تنظیم ته غټ شی د کریډټ ضرورت نشته دی، بل د کریډټ د پوره چا سره پشکر کېدل دا خو بیخي سوچ هم نه پیدا کېږي. په تنظیم شي نه چې کله موږ یو میټینګ کې په هغه کښې مو ته هم دا اجازت نه وي چې زه یوه فیصله صادر کړم. فیصله او څوک کوي چې کله موږ مثال کے طور پر موږ 10 کسان نوستي په 10 کسان چې په 10 کسان چې 6 کسان یوه رایې خوښه کړي، هر سړی یوه رایې پیش کړي، هر سړي خپله یوه رایې وي، بیا هغه رایې دوباره بیا ولیکي، یو کاسې ولیکي هغه یې پړاو کړي چې دا رایې پیش شوې وي، بیا هغه رایې چې کومه یوه رایې په باندې اتفاق رایې کېږي، یوه رایې یې دا کړي چې نمبر 1 دا رایې پیش شوې دو چا خوښه دو، بیا هغه په مخ چې 60% کسان کومه رایې خوښه کړي هغه ډایرکټ میږه یو لایحه عمل هم جوړ شي ا د میږه یوګا جوړ شي. بیا که داسې وا چې په هغې کښې داسې جمع راغلله چې مثال کے طور پر یوه رایې خوښه باوجود هم داسې کیسه راغله چې هغه مطلب سوټیبل نشي کېدلی، بیا ټیم ویر کړي موږ سوچ پرې وکړي، مختلف ځایونه شي موږ ښه ډېر ټیم ویر کوي چې په یوه کیسه باندې ښه سوچ وشي. هغې نه علاوه د میډیا میټینګونه اکثر تاسې وینئ ستاسې مازدیګر ټایم وي، میږ چې احتجاج بکس ستاسې مازدیګر ټایم وي،
دا داسې نه وي چې میږ اریزې ټینشن شي کړی. اریزې مسله دا وي چې سټوډنټ میږ سره ټوټل داسې چې سټوډنټ میږي چې چا وخت نشي ضایع، چا د سبقه وخت ضایع نشي. دغې په حواله سره میږ هغه ته ډېر سوچ کړی وي اول. نو چې کوم یو ایکشن کېږي هغه میږه داسې نشي کړلی چې میږ یو کاس ورچک شي یا په خپله مرضي وکړي. نو خاص کر د میږ داسې ملګري چې ځینې ملګري داسې دي چې میږ سره په رابطه کښې خو وي، خو د میږ سره د کښېنستلي نه وي، هغه د میږ تنظیم آییني پیران نه وي زده کړی. نو هغه کله کله ور داسې پوسټ ځنه وشي چې هغه چا سره په مقابله کښې وي یا چا سره په داسې وي که نه چې یو چا سره په شریک شي. د تنظیم قطعا دا اصول دي چې که څوک میږ ته بد څه یي، میږ خپل چې کوم خدای پاک میږ ته صلاحیت ورکړی دی، میږ په دا کښې نه ضایع کوي چې میږ یې د چا سره په ښکر شي په خپله علاقه کښې. میږ که د چا ته د بدې خبرې صلاحیت ورکړی دی، میږ د خپلې خلکو د پوره نه استعمالوي. که خپل خلک شي میږ ته څوک استعمال کړي، میږ بیا یې د پوره نه استعمالوي. میږ ته چې کوم صلاحیت خدای ورکړی دی، میږ چا سره په ټکراو شي نه ضایع کوي، میږ د خپل وطن د پوره ضایع کوي. او انشاءالله زر کې وخت شو میږ کوشش کوي چې میږ د نارت وزیرستان چې کوم داسې یو دي چې په ګراونډ باندې چار کوي، دغسې ساوت وزیرستان چې کوم ملکي په ګراونډ باندې چار کوي، نو هغه غونډ سره په یوه ځای کې انشاءالله دا هم دی میږ یو خپل موقف هم دی، خپل د میږ سوچ دی چې کله میږ څومره داسې کسان چې هغه مړه په داسې وخت شي چې په پښتو باندې یو کس څه پیروي، دا د زرې کسان مخه وړي، زر کسان نه هم دا زیات کس دی. نو که داسې کسان میږ ډېر سره جمع شي او بیا هغه په یوه ځای شي، نو هغې یو ډېر زور هم وي، بل سوچ سمجھ کر هغې بیا چې ډېر کسان سره یوه ځای ته شي، یو په یوه خبره ښه سوچ هم کړي. بل دا وخت سي د کښېنستې دی نه، دا وخت سي داسې نه دی چې میږ هستې مزید دغې شي انتظار وکړي چې ودرېږه څه دا وشي، یا میږ د یوې واقعي انتظار کړي، یا میږ ورته یایي یا دا اعلانونه کوي چې هوش که نخندلو هغه دغه مړه هوش که نخون چې وس وخلي دا خلک چې وس یور ته په هوش شي، همیشه برباد کړي څور بنده وکړي. نور میږ میله ډنګوي یخې ډنګې کړي دي، میږ دغه د وړه وړکي رومړوي په باندې میږ دي، میږ دغه د مشهور مړوي نه دي لوړ پسې پرېښتي، میږ دغه د ځوانون مړوي، ځوانون خو چې څه ځوانون داسې وي د پل یارې کړل ور یې بل څه ځنه جوړ کړل چې کوم ځوانون پوتې دي هغه په دغې شي څلوي هغې ژوند څه پوته شوی دی چې نه مشر شته دی، نه په علاقه کښې د غږولی څوک شته، نه علاقه څه ور پوتېدو، علاقه یې ډنګه ده، خپل کلي ته څوک لوړ شستی، ته جامع مجلس ته څوک میندوې، ته په اختر ډاک بیټه کینه میندوې، ته په خپل کلي علاقه کښې په خوشحالي سره په هغه محفلونه د ملګري میندوې، دغه تقریبا ژوند چې کوم و په خپله خبره باندې اخر لوړ پوته شوی نه دی، بیا د ژوند رڼا نور څه شي انتظار درته وکړم. نو صرف دا خبره چې میږ متحد شي، یو ځای شي، خپل چې کوم حقوق هم دي هغې د پوره میږ یو همیشه د پوره په خپل منځ کښې رابطه وي سره، همیشه د پوره میږ دا ځایون ته چې کوم ځایون مطلب د چارې کړل وي، دا یو ټکی استعمالېږي چې په میږ اتفاق اتحاد نشته دی، چې کله داسې مسله جوړه شي هغې د پوره یوه غونډن اعلان وشي چې په دغه دوی غونډنه ده، نو چې ته دا ته ور درېمې څه دا اتفاق اتحاد دی. نو که واقعي ته غواړې چې میږ خلک ته اتفاق اتحاد قایم شي، بیا ته هغې غونډنې ته ودرېمې هغه اتفاق اتحاد دی. ته چې هغې ته څومره ودرېمې چې یو کس ودرېمې دا اتفاق اتحاد کمزوری، چې پنځه ودرېمې نور ډېر دی، چې لاس ودرېمې په آنه هم بیا دغه اتحاد اتفاق ډېر دی. نو چې څومره میږ داسې ځایونو ته چې پاک شي د میږ چار لیار کېږي، میږ مطلب د میږ د قوم د وطن جامع کېږي، وطن میږ مزید په سیاست نشي باز کولی، وطن میږ په نورې داسې چا مې نشي بل، دا یو قومي تحریک په چار دی، یو داسې غا په چار دی تحریک چې پاک شي صرف د قوم جمع وي، پاک شي پارټۍ نه وي، پاک شي تحریک نه وي. بس فار ایگزامپل میږ د غا دی تنظیم مسعود تحفظ مومنټ، مسعود تحفظ مومنټ هېڅ اهمیت نشته دی، تا چې که اهمیت دی نو اهمیت دی جامع میږ د مقاصد دی، اهمیت د میږ د قوم د ګټې دی چې میږ وطن ته ګټه په څه شي ده. که په یوه ځای شي داسې وشي چې مسعود تحفظ مومنټ نوم استعمالېږي په پر کوم ګټه کمیږي، میږ مسعود تحفظ مومنټ نوم څه شته استعمال کړي، یا میږ تنظیم خیر څه شته وغواړي، تنظیم په خیر شه نه وطن په خیر شه د میږ پلینینګز دي، هغې د پوره که
کیم قسم غشي ویس کا څوک روشي هم چې یاره تنظیم دا بل جوړ شي میږه هغې سره ډایرکټ اګري کوي ځکه چې میږه مقصد تنظیم جوړول نه دي میږه مقصد صرف یو ځای ته کول دي چې په هغه کښې میږ چا راستلی شي په هغه کښې میږ جمع کړلی شي نو میږ د پوره په دغه کښې عظیمه خبره ده چې کیم خلک په ګراونډ باندې یو سوچ لري صرف چې هغه کسان سره یوه ځای ته شي خو په غیر سیاسي ایجنډې سره یو وي د میږ پارلماني سیاست یو هغه سیاست دی چې په هغه کښې ته یو اچار کوې او بل هغې چار په بنیاد باندې ته ووټ هم وړې په پارلمنټ کښې نمایندګي کړي په پارلمنټ کښې د میږ نمایندګي چې څومره شوې ده ادباو شوې ده پارلمنټ خپله د ځون نمایندګي نشي کړلی ورته یار چې کومه په ټول نه غټه د پارټۍ وي چې پیروخ وزیر اعظم یې جوړ شي هغه په خپل اختیار ښه نشته دی میږ که غونډ پارلمنټ ونسي یې پاک چې میږ هغه نشته میږ خیر په خپله یونټي کښې دی چې خپل اتحاد هم قایم وي خپله یونټي هم قایم وي او داسې وړکي داسې ملګري چې هغه چارې کړل زړې غواړي چې زه خپل وطن د پوره چار وکړم او په دې کې دوی چې دی په دا نن ورځ چې وطن د پوره چار کول نه غواړي دا یار کیم ژوند ته میږ پوته کېږي هغه ژوند چې هر سړی ځنې تنګ دی هغې څورې د نور تېرولو دپاره میږ یو دروېغځان ژوند تېر کړي د هغه ژوند چې په هغه کښې میږ ته قدم په قدم پیغور ایښی دی د هغې ژوند څو نورې بغیرته ریځې د تېرولو دپاره میږه درویغ ووایي میږ سپینه کیسه نه وکړي نو د دغې داسې ژوند میږ ته بیا یار انسانیت څه شی دی انسانیت ریپې ګټل دي که انسانیت د انسان بل انسان سره همدردي پیدا کول دي څه وکړي فار ایگزامپل سپوز زموږ ښه غټه بنګله هم زموږ سره هر څه وسایل پروته دي قسم دی زه خو که په دا سیټسفای شو چې زه پوهېږم چې د مو په وطن کښې د مو په وطن په علاقه باندې د انسانیت سره هغه ظلم شیري دی هغه بربریت شیري دی چې هغه د انسانیت په تاریخ کښې نشته دی مو ته خپل ژوند په نورې مرحلې کښې څه رنګ به وینه چې خوند وکړو داسې ژوند تېرول یو انساني ژوند باید میږ تېر کړي یو قومي ژوند باید میږ تېر کړي میږ خیر نشته دی آیا میږ خپل بچیون میږ خپل نوی نسل هر سړی دی نه څوک زیای لیر لري څوک ورور لري میږ نوي نسل څه شي ته پرېږدي میږ نوي نسل دې ته روان کړي چې دای هم ټارګېټ کیلینګ ته پوته کېږي دای هم اغوا برای تاوان ته پوته شوی دی دای هم دغې شي ته پوته کېږي نن میږ چې دغه د حالات نه کړي ورته بدل نه نن د دغه د پوره چار نه کړي میږ ته ځوانۍ خو تباه شولې میږ خو د یو خوند ژوند نه کړي تر میږ خو هره ورځ دا وروي چې پلونکي دوی شه سر کټ دی په پلونکي دوی شه د مکا وشوله په پلونکي دوی شه بمباري وشوله میږ خو دغه وروي دا ژوند نه دی ژوند د میږ د نیکونو نه د میږ د پلاري نه دا نه وشوله چې میږ ته یو کښلی ژوند سره جوړ کړی وای خو کم سے کم میږ خو چې خپل نوي نسل ته دغه شی نه پرېږدي میږ خپل نوي نسل دپاره کم سے کم دا راچار وکړي چې دغه د دغې ټارګېټ کیلینګ نه میږ بچ کړي د دغې اغوا برای توان د دغې زور نه د دغې بوټ نه د دغې شیانو نه میږ دغه د بچ کړي دغې بچ کولو لپاره میږ نن چار کوي نن که میږ داسې یو کس ورچګېږي که نه بل یایي چې ودرډلش کې دا وخت ووځي وخت ما ورکه وستی وسته کسه نارت وزیرستان نن نارت وزیرستان خبره کېدله چې په نارت وزیرستان چې کوم مدنیات دي په هغه نه چار شري کړي دو او ورته چې نږدې کوم عوام دی هغه لوړ ورته نږدې ور پرېږدي نه که څوک دا خیال کوي چې دا نارت وزیرستان دی زه وایي چې دا چې کوم دغه د کوم مقصد پر راغلی وي هغې ابتدا کړی دو که نن په نارت وزیرستان په دغې باندې غونډې د وزیرستان خلک سټنډ څه وخت سابو ساوت وزیرستان هم محفوظ دی سابو د مسجد علاقه محفوظ دو سابو د وزیر علاقه محفوظ دو سابو د داوړ علاقه محفوظ دو سابو د نورې قبایل علاقه محفوظ دو خو که چیرې نن میږ د نارت وزیرستان په کتاب نه غلی شي سابو د نارت وزیرستان خلک یې څرنګه خاموش کړی دی سابو هر یو کلی ځون ته دی خو په غونډ په یوه ور نه ورسپارېږي یو کلي ته ورسپارېږي چې کیم خدای تو ته څه درکړي دي تو په خوب راپوندې او هم درښه یوسي چې کیم خدای په تو باندې رحمتي نه درکړي دي تو خوب راته څه درچولی دي یا تو بچیون د پوره د تو د مستقبل د پوره چې کیم شی خدای درکړی دی تو په خوب راپوندې او هم نشي تو ته پوتې نو هغه د پوره یونټي په چار دو چې میږه اتحاد او اتفاق وکړي او اتحاد اتفاق لږ مسله دا ده چې کوم میږ د میږ باشعور خلک دی چې کوم د میږ هغه خلک دی چې هغه په کیسه پوهېږي نو هغه لږ کې زه غلطي هغې بولو چې هغه لږ کې سستي هغه سستي دا دو چې میږ ډېر مشرون دي هغه ډېر باشعور هم دي داسې نه دو مطلب ستر عمر کسان دي نو هغه د ژڼې زوی ته نه ورځي ژڼی دته ورته دمره قدر ورکوي چې د غونډ غلی شي خالي د خبره وروي
نو هغه څه شی دی چې دی په خپل لیول باندې باشعور دی خو د ایږي شعور په بنیاد باندې دی یوه چار نه کوي د ایږي شعور په بنیاد باندې دی یوه تحریک نه شروع کوي نو چې څه پر میره یی ها چې خلق په کیسه پوه شو یار خلق کیسې په اول یو ښه شی دی خو په کیسه په اول نه بعد په مخ په هغې باندې عمل کول څه دي دا ډېره غټه چار دو وزیرستان ته باشه دا علمیاتو زه پوهېږم دا ډېره سخته کیسه وه دا ډېره غټه علمیه وه خو په هغې نه غټه علمیه دا ده چې موږ د وزیرستان مزید د جوړولې یا د مزید تباهۍ نه بچ کولو لپاره هېڅ پلانینګ نه جوړوي هېڅ منصوبه بندي نه جوړوي که چیرې موږ په دغه ځای داسې توند په توند وي داسې په یوه ځای کېږي نه ویس الحمدلله ځوانان روان دي زه په ایمان سره درته یم خلک ووایي چې په قبایل چې د یوه بل د پښې والې هغه دی مطلب یو بل پښې سره وایي یار موږ خپله تر اوسه پیدا نه کړه فیل چې چا مې پښې والې وي مو ذاتي تر اوسه پورې دا نه فکر کړي چې څومره قدر عزت موږ ته دغه خپل خلک روکو د موږ په چارې لرې باندې زه وایم چې هغې موږ لوړ لایق نه وي ته د موږ ته دره قدر له عزت ورکوي د موږ له په اتفاق یې الحمدلله داسې بې اتفاقه شوي ښه نه وي ویس زه چې کله یوه لایو ویډیو وکړه د یوه کاس نه چې هغه مطلب معذور وي مطلب هغې ته څه تکلیف رسېدلی وي د دوبۍ نه کالینه پسې روکېږي د سعودیا نه روکېږي د نورې ملکینې نه کراچۍ نه دولته دته امدادي نه رسي دا څه شی دی دا اتفاق اتحاد دی ویس صرف یو پلیټفارم ضرورت و هغه مې چې یو پلیټفارم صرف جوړ وي نور د موږ اتفاق اتحاد الحمدلله موږ لی ختم نه وي موږ چې کوم خلک د موږ سره کړل څه هغه دنیا قوتي نه وي هغه اټمي قوتي نه وي هغې په خپل اکشن نه موږ ته سړي جوړ وي هغه په خوره هرو ته پروت و هغې سره هر قسم اسلحه وه و موږ په هغې خوره چې نن بغیر بېټپکه سروایول کی په هغې خوره چې نن موږ د خپل کلي نه هراستلی وي په بل کلي کښې نه موږ خپل سبق وویو په بل کلي کښې نن موږ خپل معیشت مضبوطولو کوشش وکړو په بل کلي کښې نه زه نن ډي خان په خوره نوستیا دا پردی خوره ده په پردی خوره کښې نن موږ خپل سټرګل شروع کړی دی د خپل وطن دا اتفاق اتحاد دی دا نرولی دی الحمدلله پښتون یا نر دی یا اتفاق اتحاد دی یا دا شی ختم شوی نه دی خو صرف دومره ده چې کوم چا سره د موږ ووښتې دو چا سره هم دغه مقابله دو هغه ډېر زیات زورور دی هغه ډېر زیات د سره قوت دی په تعلیم شي په معیشت شي په طاقت شي په هر شي نه په موږ په ډېر زیات پاورفول دی نو هغې مقابله موږ داسې شارټ کټ انداسې نشي کړلی هغې سره موږ یو لانګ ټرم پالیسي موږ هم جوړوي هغه کښې موږ هم داسې پالیسي جوړوي لکه څرنګه چې دا ته جوړوي که نه موږ په هغې شي کښې کامیابېدلی شي او یو وي داسې که نه چې کیدای شي داسې حالات روشي چې موږ ته هغه خپل سیټینګ بشي موږ چا نه بیا ګیلې نه کوي موږ ډېر ټول خلک یې که نه دا هر شی برداشت کړي بیا هر چا ته قربان ووایي خو چې څرنګه څه رابوندي اوس ته کسه نن مې اورېدل چې یو فلم جوړېږي ورنه او په هغه کښې د داسې سینز یې کړي دي داسې حرکتونه یې کړي دي چې هغه د پښتانه د بېعزتۍ سبب دی نو ته کسه چې دی شاعري کو په ټي وي باندې د پښتانه بېعزتي دی چې توپه جوړوي په پښتانه یې ولي دی چې زوز جوړوي په پښتانه یې ولي دی چې پښتانه ته کوم امداد سره ضروري وي اوس قبایل ته چې کوم 100 ارب روپۍ امداد راغلی و 63 ارب روپۍ ارمي ځنه یوړی چې زه په اجټ تیاره جوړاوه په اجټ تیاره باندې بل ور بیا بمباریک په چاکو په قبایل یې کې په پښتانه کوي چې فلم جوړوي بېعزتي د پښتانه پکښې کوي نو په دغه سره په کوم انداز موږ ورسره وخوري یار تر کومه پورې موږ خپل عزتي نه خپل د بزرګونو د خپل مشرونو چې کوم تقدس هم دی پګړې دو هغه موږ داسې په وینې کښې ویني خپل عزتي نه داسې بربود ویني موږ هر وخت د پیغور ژوند تېروي موږ هر وخت داسې د پیغور دا هغه مرګ ژوند دی الله په لوس دي موږ ته مرګ ژوند دغه نشي لیکلی چې په مرګ باندې دغه په لوس که چېرې موږ دا امون وي چې مرګ د ارمي یا د ادارې په لوس دی یار بیا خو د موږ امون خراب شو امون هم په دا خراب شو چې دا د الله په لوس دي په موږ هغه په دروغ وایي موږ په خوله خو داسې نه یي ډېر خلک په خوله داسې چې مرګ ژوند دی الله په لوس دی خو په زړه کښې نه دی داسې تحریکونه ته یې ځکه نه ودرېمي چې وایي چې کیدای شي موږ ته نقصان ورسېږي نو په ذهن کښې نه پټ تو چې کوم امون دی هغه د ښې د بدې د نقصان د فایدې او د مرګ د ژوند دی امون دی په بل چا راغلی دی دې کې معنی نه هر څوک ځون بد کړي موږ داسې نه یي چې موږ رټ سړي موږ خو زه وایم چې
ذاتي مو پوښتنه وکړه زه د ډېر زیات پور فیملي سره تعلق لرم که نه مې چې څومره ملګري دي ونه د غریبې طبقې نه تعلق لري دغه دی هغې داسې خانونه زامن نه دي یو هم داسې خان زیی نه دی خو هغه څه شی دی هغه یو سټرګل کوي یو سوچ لري د ده چې کوم سوچ څه دی وطن یې جوړولی خان دی د میش د پوره سردار دی هغه سوچ نو په ټول نه غټه شی دی خپل ملګري په یوه بل باندې اعتماد میش چې څومره ملګري دي دغه ته میږه غونډ ته او الحمدلله خپل دغه ډېر باشعور کسان دي هغې ته مو خواست هم دغه دی چې بیخي چا سره چې په ښکر نه شستی خپل خلک چې څوک سپړده کوي کښل کوی په د څنډه پرې تو ډېر وې وینې چې غلط دی خو دا ټیم داسې نه ده چې میږه چا سره په ښکر شي دا ټیم داسې نه ده چې میږه خپل خلک سره په مقابله شروع شي میږ ته خدای پاک صلاحیت روکړی څه دی که نه چا ته د بدې کیسې چا مذمت کول او د پردي په وکړي چې څوک ظلم ورسره کوي که چا ته خوږې کیسې میږ ته خدای صلاحیت روکړی دی خوږه کیسه بیا خپل ته وکړي میږ خلک په ظلمي نقشه شخ دی میږ خلک مظلوم دی په دا کښه ښه بد وي څوک ښه یی څوک بد یی په جنګي نقشه خلک ذهني خرابېږي په جنګي دغه غونډې ته که څوک ښه یی که څوک بد یی میږ په زړه نقشه مینه او قدر ورته سوتي دا غونډې میږ خپل د مسعود تحفظ مومنټ ملګري ته اپیل دی چې بالکل سیاسي اختلاف چې چا سره ونه سوتی سئ که ته چیرې په دغه تنظیم ښه چلیږي وایي چا سره سیاسي اختلاف سوتی دا ته د دغه تنظیم سره ظلم کوې ځکه چې داسې کسان چې هغې د غیر سیاسي په وجه باندې دغه زوی ته راغون و یا تو سیاسي اختلاف وویني دی په څټ ګډ شي نو دا یونټي د میږه په اکثر نشي پوتی میږه اتفاق اتحاد په اکثر نشي پوتی بیا دا اتفاق اتحاد زه وینم په نږدې ځایونو ښه راغون دی وزیرستان اتفاق اتحاد ته پیرا بیا دا د وزیرستان اتفاق اتحاد د قبایل اتفاق اتحاد یار حالات چې کوم خلک ویني هغه داس نه دي راون چې میږه په مکمل په شکست ښه راون یي دا خو یو اینینګ و په ختم کول دی بل اینینګ شروع کېږي انشاءالله بیا نن لکه څرنګه په میږ باندې خلک له د ګراونډ خالي و میږو چې څوک ورچګېده ویشته وي چې هغه د ګیم نه بند کوو انشاءالله که میږ ثابت قدم څه وي که نه یوه ریځو میږه خپل وطن جوړوي میږ خپل وطن د چا د نفرت په بنیاد نه جوړوي میږ د دغې په بنیاد خپل وطن نه جوړوي نن هم په لاهور ښه چې یو بچی مړ شي په وزیرستان ښه مړ شي موږ پرې غم یو دی ځکه چې دواړه بچیون دي موږ د انسانیت قتل قطع نه غواړي موږ د انسانیت غم چې چیر شي موږ خپل غم شمیري نو صرف دمره دو چې میږ وطن چونکې بربود دی وزیرستان مکمل کانډر جوړ شوی دی وزیرستان چې چا لیدلی دی خپل خال کې وینستی هغه ورته نه پنډېږي ولې نه پنډېږي چې علاقه د پنډولو نه ده پوته شوې علاقه مړه دره کلکه بربوده کړې دو چې خوستي سوچ نشي کړلی نو هغې وجې میر د خپل وطن پوته شوی دی خو انشاءالله په پراده خبره باندې هم میر محنت کوي پراده نه میر چې د نیو کیم کونجې ته لوټ شي اول میر خپل کلی ورابودوي ځکه چې هر چا خپل کلی ابود کو یا هر چا د پوره د ګوره وطن څه دی دا خو د مور حیثیت لري زه خو ډېر د خبره کو نن د میږه مور وطن باندې بل چا پښې یرشي دي نن د میږ چک چک غرینه څه دي پا باندې د بل چا بوټي نه دي پا باندې میږ هېڅ تسلط نشته دی میږ په خپل وطن په خپل کلي باندې قسم دی که تو ته د ویزه تو ته درته چې سوچ کوه چې خپل کلي فیصله ورته کوې سوچ هم نشه کړلی ویلې نشي کړلی چې په خپل کلي د پردی دمره ډېر ولیده په خپل کلي باندې د چې کوم د پردي زور و دمره ډېر لیدلی دی چې تو ته داسې لوړه لیدا هم نشي چې خپل کلي واکدار زه یم دا خپل کلی د مو دی دا تو ته لیدا هم نشي لرې ځای نه نشي په سوچ نشي دا درته لیدله ځکه چې ته سوچ څرنګه تو خپل کېدلی شي په نو ډېر مشرون کمنټ کوي الله د عزتمن لري سعود صاحب سعود بنګش بې انتها عزت میر ته بې انتها قدر لري هغه کمنټ نه کوي رحمت خان سر کمنټ کوي د میږ چې کوم دی نه داسې مشرون دي همیشه د پوره دغه د میږ سره خپل همدردۍ اظهار کړی دی هغې په ځوانونو باندې اعتماد کړی دی میږه چې څومره نور مشران دي څومره نور ملګري دي ډېر ملګري یې سلام لږلی دی اجتماعي وعلیکم سلام زه ورته ووایم ډېره شکریه الله دا توسې عزتمند لري صرف دا یو سوال دی چې وخت بالکل د زونه سوتلی هم دی کاروباري هم دی خو ورسره د اجتماعي کو یورو چاګاول را پاسون
که په دې ویس دور چې میږ نه وکړه میږ د پوره بیا داسې موقع نشته دی میږ بیاستی د تاریخ سره دغسې پوتې شي ګوره چې کوم یو خلک هغه څه کوي تحریک چلوي یو خلک چې جدوجهد کی جدوجهد دوه قسمه وي یو جدوجهد داسې وي چې ته د ظالم سره په مفاهمت وکړې لکه موږ سیاسي خلک چې کو چې کله هم د ظالم سره تاریخ چې وکړي چې ظالم سره کله په مفاهمت شي هغه شوی د جدوجهد یعنی د سره مفاهمت کوو پاکشن نه ځون بچ کوو هغه اختتام کا یو مظلوم جیت شي بیا هم په غلامی پوتې شي ځکه چې کوم ظالم زور وي هغه نشي متخبیږي وي نو دومه خبره ده دو چې یو هغه غدای جدوجهد چې هغه ظالم ته مخامخ وي چې تو دا ظلم کړی دی نو هغه انقلابي وي هغه داسې یو ور په ور لکه دغه احتجاجي نغر چې دا رچګیږي اخري زور بخلی نو هغه انقلابي دی وي چې واضح موقف وي لکه وستنه میږ ځوانون دي کنه زه د ډیر نه دا ځکه چې ظالم سترګې ډېرې پیری دي کنه خو الحمدلله ځوانونه ځنې ډاریږي هنه تر اوسه پورې میږ ځوانونه چې احتجاج کړی دی دغه د ویر شي اکینټ مخته کوي ځکه چې مسله میډیا د سره د میډیا پولیټیکل پارټي یا پولیټیکل انتظام یا د پریس کلب ته څه درېمي چا سره هم دو ایګي د سټریټ فارورډ ویر شي چې مسله مې سره دو اڅشای چې په ځون باندې دا باور دی چې زه چې څه کاوه په خپل سر کاوه په خپل مجبوري نه کاوه د خپل وطن د پوره کاوه کني نه په د پسې څټه څوک څشته دی نه د دای د غټه خلک ټاکار سره چې کوم زور دی صرف نور یې نه لري صرف دم روي چې د دغه په الله باندې اعتماد وي چې زه صرف خپل کوشش وکړم خپل فرض ادا کړم نن کا میږ هر سړی خپل قومي فرض ادا کول شروع کړل هر سړی نه که په میږ 10% خلک خپل قومي فرض ادا کول شروع کړل یعنی خپل قومي فرض ادا کول نو زه په ایمان سره درته چې مو اول درته وویل چې پښتون یو نر پښتون څه وي دا د 1000 کسانو برابر وي یو پښتون دی وي دا 1000 کسان دي 10 کسان پښتانه د راپاسي په د خپل پښتانه باندې چې شوري بیا به دوی ان شاء الله غوره میندوي دوی به ان شاء الله دغه جنگ نه بهر زی د جنگونه به ختم کیږي ان شاء الله اول فصل زه دغه ته تیار یم تاسو خپل اراده وکړئ زه به ان شاء الله د پښتون وطن د پاره د خپل وزیرستان د پاره که د منډې د ترافې ضرورت وي منډه او ترافه به وایم که په دې منډې ترافې کښې د مرګ خطره وي هغه ته به زه نه ګورم زه خپل د وطن د خیرخواهي مقصد ته ګورم که د وطن ته د شپې د تیرولو ضرورت وي زه بیا ورته تیروم که وطن ته د وینې ضرورت وي موږ بیا ورکوو که وطن ته کوم قسم د زمونږ وطن په جوړیږي هغه ته څه قسم خدمت وي اول زه تیار یم تاسو خپل هر سړی اراده وکړي چې سبا نه نن ورځ نه که ما څه نه دي کړي هېڅ خبره نه سبا نه به چې چېرته هم زمونږ د وطن ډاکوګانو ته مه ورځئ داسې خلک شته دي زمونږ په علاقو کښې چې سیاست د پښتنو لکه د خپلې علاقې کوي که نه وایي زه د علاقه هر سړی نن سبا دا پاسېږي چې علاقې خدمت کوم زه دا نه وایم چې هغه بد خلک دي هغه ښه خلک دي ټول پښتانه یو ډېر سم خلک دي پښتانه هغه که د کومې پارټۍ دی هغه که د کوم ځای لیډر دی خو صرف دا وي چې یو یې په یو انګل ګوري بل یې په بل انګل باندې ګوري نو چې کوم سټریټ فارورډ انګل وي ما د پښتنو تاریخ کتلی دی چې کله سټریټ فارورډ تللی دي کامیابي یې حاصله کړې ده چې کله په مفاهمت چې تللي دي دوی ناکام شوي دي نو سټریټ فارورډ چې څوک دي هغې ته زیات ورځئ چې چا سره منصوبه وي چې زه تا تعلیم د تا د معیشت د تا د جنګ نه خلاصي دغه منصوبه ده چې څوک دا ته ښایي څوک چې صرف تا ته وایي چې تا دغه مسایل دي هغه ته به هغه پسې ما ځئ ځکه چې یو ځل ورته چې تا سره حل څه شی دی یو ځل دی حل درته وښایي د هغې حل به لاره څه وي بیا هغه ځئ نور داس نه په چا باندې شکونه مه کوئ دغه خو بیا دا مطلب شه چې زه وایم چې ټول نه دي ښه دغه دا مطلب شه چې زه بیا ځان ته ټیک وایم ولې زه څوک یم چې زه ټیک شم دغه ډېر سم خلک دی ډېر ښه خلک دی زموږ ټول لیډران که کومې پارټي دي که چېرته دی که ملک دی که ملا دی چا سره اختلاف زموږ نشته دی بس صرف دومره دا چې موږ وایو چې طریقه کار څه دی په طریقه کار باندې موږ چا سره لانجې والی وکړو طریقه کار باندې چا نه نفرت والی موږ وکړو که څوک هم دي زبردست دي په خپل ځای باندې د دعا ورته کوي چې هغه هم کار کوي بس چې کوم ځای چې تا ته ښکاري چې زه د وطن خدمت کړی شم هغه ځای ته ورځه خو بیخي نو په زړه سره کار شروع کړه انشاءالله چې که څوک په دروغه لګیا وي هغه به هم په رښتیا کېږي وسلم هسې مې زړه وغوښتل چې ټولو سره خبره وکړم او زه په ایمان سره ډېر قدرمن و ډېر
د غیرت نه ډک د ننګ نه ډک مشرانو او ځوانانو ما ته کمنټ را کړي دي، سلامونه یې ویلي دي او دعاګانې کړي دي. زه د ټولو ډېره مننه کوم، ډېر قدر او احترامات درته لرم په زړه کښې پیمان سره. زما زړه ډاډه وي زه چې کله خپل ملګري ووینم، داسې ملګري خو چې چا سره وي هم هغه په مخ باندې ځي، هغه به د چا نه څه ویرېږي چې څوک داسې ملګري لري لکه زموږ چې دي، که هغه په دوبۍ دی، که په سعودیا دی، که په بل ملک دی، که په پېښور دی، که په کوم ځای دی. الحمدلله د دومره سپورټ او دومره غږ شروع کړی دی چې هغې نه ما خپل لیدلی دي دا شی. زه وینم چې څومره سپورټ پښتانه داسې خلکو ته ورکوي چې څوک د دوی د حق خبره کوي. نو دا ټول چې ما په خپله لیدلي، زه ټم چې هېڅ دا خبره نشته چې پښتانه دا یو بل پسې وایي، نه یې دي ویلي، کله هم نه وایي. پښتانه زبردست روان دي انشاءالله. دغه ده چې زورور دی، سخت زورور دی زموږ دښمن، صرف د هغې مقابله داسې زر کې کېږي نه. انشاءالله وخت به راځي، خو صرف دا اراده وکئ چې د پښتون وطن دپاره به زه مخلص وم او همیشه به خیرخوا وم. ډېره شکریه.